بل دی خالد دی وایي چې چا خپله مور قتل کړه نو خپلو وروڼو خویندو معاف کړی دی نو ده باندې دیت څومره دی او ده باندې کفاره څنګه ده. چې کم مسلمان بل مسلمان په خطا باندې قتل کی په هغه باندې دیت هم شته کفاره پې شته په خطا باندې غلطۍ سره، یعنی د ده اراده د قتل نه وي، یعنی دی ګاډی چلاو دا اراده نه وه چې مسلمان په ګاډي باندې ولګي مړ شي، یا د فایر کو په ښکار باندې کو او هغه یا بل ځای کې فایر کو نو د اراده نه وه چې زه مسلمان مړ که خو هغه دنه مړ شو نو دا قتل خطا دی. نو قتل خطا کې قرآن کې راغلی چې دغه سړی به دیت هم ورکوي په عاقلاو باندې دیت دی، یعنی دی به کم نه کم دیت دی 10,000 درهم او یو درهم تقریبا د څه کم د درو مشو برابر وي یو درهم، نو 10,000 درهم کم نه کم او زیات نه زیات 100 اوښان دي د دیت دا به ورکوي. که دا ورته چا ورساو معاف کړ نو بیا به روژې خامخا ساتي د کفارې روژې چې هغه 2 میاشتې مسلسل روژې دي. لکه یوه زنانه د هغې نه مشوم قتل شو مړ شو په غېږه کې مشوم ته مړ شو یا په خوب کې پې سملسته په کېناسته نو د زنانه نه مشوم مړ شي نو دا هم قتل خطا ده. دا دې باندې اگر چې دیت نشته خو دا به 2 میاشتې مسلسل روژې ساتي. او په منځ کې چې کله بیماري د زنانه راشي د بیماري سره تسلسل نه ختمیږي نو وروستو مخکې روژې به حسابوي، بیماري نه وي نو مسلسل 2 میاشتې روژې به ساتي. دا د قتل خطا کفاره ده او دیت یې دا دی. خو بله مسله دا نوٹ کړئ چې کم قتل عمد دی په قصدن د قتل وکړه د هغې کفاره او دیت نشته ده، دا الله پاک قطعا نه معاف کوي نه په کفاره باندې او نه په دیت باندې چې قصدن د مسلمان مړ کړ. دا مسله نوٹ څوک چې قصدن یو مسلمان مړ کی په اراده باندې نو د دې نه په دیت خلاصیږي او نه په کفاره خلاصیږي. او که دې ورسا جوړه وکړي دیت ورکي پیسې ورکي قاتل معاف کی او بیا یې الله پاک نه معاف کوي.